السلام علیکم ګرانو کتونکو تفهیم یم کامرا خټک شاجي ګرانو کتونکو موږ سره حسن موجود دی نوخار ډسټرکټ کونسل نه راووتو تاسو ته به مونږ ورسره اپډیټ هم درکوو چېرته سګنل یې خراب وي چېرته ټیک وي او مسلسل اوبو کې اضافه ده دا مناظر به هم درته ښیو خو دې ټایم کې په سیلاب چې کوم خلک ګیر دي هغوی د مختلفو دې ټایم کې هغه روټۍ ده اوبه دي مونږ ته مسلسل راځي چې اوبه نشته په دې هغه کوم ځای کې چې کویانو پمپونه وو نو دا نیټورک دا سیستم د اوبو د څښلو د اوبو هغه عملا ختم شوی دی نو شیرکین مناظر تاسو صحیح کړل جنرال بس سټینډ او مارکیټونه دا ټول زیر آب دي دا تاسو ته به مونږ لږ د جي ټي روډ منظر وښیو بیا به مونږ خبره کوو کامران چیک به کوي شادي به کوي او تاسو ته مناظر وایي دا دي د مارکیټونو کوربه او دا کلینیک اسپتالونه دي او دغلته چې کوم صورتحال دی دا ستاسو مخې ته دی لږ ساعت مخکې ډیپټي کمیشنر نوخار دا د هوټلې دي او دا اوس ویډیو یې جوړه کړه که نه شهنشاه لږه ویډیو هم جوړه وه که نه ښه جي ډیپټي کمیشنر نوخار ډیپټي کمیشنر نوخار میډیا سره خبرې کولې او هغې کې د سیلاب ریله کې د زیاتۍ خدشه ظاهره کړه ګرانو کتونکو دا مونږ چې روان یو دا جي ټي روډ دی مخامخ تاسو ته مارکیټونه ښکاري ګڼ تعداد کې خلک دلته ولاړ دي د جي ټي روډ دویم طرف ته د ریډ پټلۍ غاړې ته اوبه ولاړې دي نوخار او د خیشکو علاقې دا مسلسل وخت په وخت د اوبو لاندې راځي مونږ به خبره کوو د خوراک حوالې سره د انتظام د انتظامیې د طرف نه خو د خوراک سیستم چالو دی خو هغه ناقص دی هغې کې ډېرې خرابیانې دي دغه وجه ده چې لږ ساعت مخکې مونږ سره په ډسټرکټ کونسل نوخار کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو احتجاجي پریس کانفرنس وکړو او د دې نه علاوه نورو سیاسي پارټیانو په دې باندې تحفظات ظاهر کړل د دې سیستم لپاره نوې څه صورتحال جوړول غواړي چې خلقو ته اوبه او خوراک په ټیم ورسي زما ملګری کامران په دې حوالې سره خبره کوي چې کامران डिक्रिप्शन मोर د محکمه ریوینیو پټواریان تحصیلدار نو پټواریان تحصیلدار پیشو ته کټوي حواله کا نو دا انتهایی دا بالکل کرپشن دا رستو راتلو په دې پیر مخ کې رالو نو چې اوبم د خلکو دغه نه وایشتي حکومتي وسایل چې دي په پناه وسایل راغلي دي حکومتي ترقیاتي فند چې دی امنګانو ام پیګانو اټول معطل شوی دی اټول فند چې دی عوام ریلیف ته پاره دغه شوی دی پیسو کمې نشته عوام ریلیف عوام ته ریلیف نه ملاويږي اوس اختیار ونیم ډیر زیات دی او په دې باندې خوشحالي نیمون ریلیف ته پاره
ولې چې ریلیف کم دی کم فنډ چې دی کم د ترقیاتي فنډ موږ باندې کټو لګولو نو هغه فنډ چې دی د خپل افسران چې کم دي هغې په خپل راړم دي هغې خپله خوري د تحصیلدارانو پټوانیانو ته دا فنډ حواله کول داسې دی چې دا دریای کابل ته دا فنډ وغورځولو عوامو ته ریلیف نه رسي ذمېدار پرویز خان ته پکار دي چې دې لپاره یو ښه کمیټي جوړه کړي پټوانیان تحصیلداران د تقسیم خپل نه وساتي دی د پرچیز نه وساتي ګنې دا کرپشن چې کوم روان دی اوس خو صرف دا خلک موږ سره میډیا ته میسجونه راځي صرف دا احتجاج کوي ګنې دا سیلاب والا خلک دي دلته کې مخامخ مناسي روډونه به دلته بند کړي او ډېر زیات امن و امان مسایل به دلته جوړ کړي ولې اختیار ولي ایم پی ای دی اپوزیشن هغه هم دا ویلي دي چې دا به دا کم کرپشن کېږي او خلک کم احتجاج کوي دې خلکو احتجاج کوو نو خلکو ته یو خبره اډ کوم دې خبرې سره زه خبره اډ کوم لږ ساعت مخکې ابراهیم خټک ډسټرکټ کونسل ته راغلی او هغه ایم پی ای دی او هغه هم دا خبره په دې باندې تحفظات ظاهر کړل او د سیستم باره کې خبره وکړه چې دا صحیح نه دی دې کې حقیقت خبره چې د ضلعې نظامي ډېر میداني ناکسانه امانات دي چې 2010 کې تاسیسونو ته منع ورسېدې نه به روپۍ رسېدې دې وخت کې حکومت ته اپریشیټ کې صوبایي چې هغه ترقیاتي فنډ چې کوم دی ټول متاثرینو له ورکړی دی خو دې تعمیره هغه پټواران تحصیلدار لګولي نو هغه دا فنډ کې خورد او هیرپیر چالو دی نو په دې وجه متاثرینو ته هغه نه رسي مونږ ته په خوی کې چې خلک جاري میسجونه کوي ریمونه کوي چې اوبه پکار دي روټۍ پکار ده خو زه داریان ما چې څه شوله انتظامیه نن په ډسټرکټ کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف خپل ناظمین هغه سره په احتجاج په غوسه کې او په غوسه کې د هغې د سترګو نه اوښکې به یې دي چې مونږ اوټ اخیستی دی مونږ اوټ غواړو دی نه او زمونږ هغه له اوټر له اوبه نه رسي روټۍ نه رسي هغې موږ څه وکړو او څه کسان په نوښار په مختلف ویلیج کونسل په علاقو کې ګیر دي تر اوسه پورې هېچا ریسکي کړي نه دي چې راغلي وکاږي اوبه د داسې خو دا کسانو د روټۍ داسې بغدا مړه شي چې یو سړی اوبه نه څښي بنیادي څیز یې اوبه دی بیا خوراک دی چې دا نه رسي بیا به څه وي ښه هسپتالونه هم داسې حال دی چې په هسپتالونو کې میډیکل سټورې بند دي او هېڅ نشته ګرانو کتونکو دا صورتحال دی صورتحال ډېر نازک دی خراب دی او مونږ به دا ووایو زه په دې دا چې کم سرکاري سطح باندې د خوراک د راشن اوبو رسولو سیستم دی نو دا داسې ده چې خیش کې اوس ډېر لرې دي دلته نه نوښار نه به خوراک ځي او په روډ اوبه دي نو دا به په انډسټریل سټیټ راتاویږي په هغې باندې 3 ګنټې لګي 3-4 ګنټې لګي او هلته هغه خلکو ته بیا تکلیف اوبه ډېره لویه مسله ده خوراک لویه مسله ده دغسې د کنډرو ته او مالټي کې کوم خلک پراته دي نو دا سیسټم دې کې اپګریډیشن پکار دی دا مقامي چې کوم انتظامیې سره تړلي خلک دي د دې ټایم کې ټولو نه غټ سیسټم هغه ویلیج کونسل دی ناظمین دي ممبران شته او نور سماجي ادارې شته نو دا سیستم د هغوی سره په تعاون په شراکت دارۍ باندې چلول پکار دی ګرانو کتونکو دې ټایم کې د 4,36,000 کیوسک نه زیاته ریلا په دریای کابل کې روانه ده او صورتحال انتهایی مخدوش دی تشویشناک دی مونږ چې کوم د ادارو د پاک آرمی د پولیس د انتظامیې مونږ کوم د هغوی میټینګونه وکتل مونږ کوم افسرانو منډې وکتې مونږ د هغوی کمې رابطې وکتې نو مونږ خپله یو یره او خوف غوندې محسوس کړو سنجیدۍ سره وایو مونږ نه غواړو چې مونږ خوف و هراس پیدا وکړو خو کوم شی چې مونږ په خپلو سترګو وکتو نو د هغې نه پس مونږ تاسو ته دا اطلاع درکوو چې حالات خراب دي اوبه زیاتېږي ځان محفوظو مقاماتو ته منتقل کوي خپل املاک تر اوسه پورې چې کوم خلک ناست په کورونو کې اوس ګیر دي چغې وایي چې مونږ پسې کشتۍ راولېږئ نو چې دا صورتحال ستاسو ماشومانو سره نه زما ورور کامران خټک به خبره کوم تفهیم به پهله خو مونږ وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او نوښار کې چې کوم منتخب مشر دی پرویز خان چې هغه نوښار معاملات ټول هغې چلوي
حکومتي معاملات ټول هغې چلوي. موږ پرویز خان ته یو مخلصانه مشوره ورکوو. هغه مشوره چې کوم هوا غواړي، کم دا تقسیم عمل چې دی، کم فوډ پیکیج دی، کم راشن تقسیم متاثرینو ته رسولی، دا د محکمه ریوینیو پټواریانو تحصیلدارانو والا هغې ډېر غټې پیمانې باندې کرپشن شروع کړی دی. څه خبرې داسې چې موږ په شیشې باندې مخامخ نه شو کولی، خو ډېر غټ پیمانې باندې کرپشن هغې روان دی. هغې دې ته نه ګوري چې دا متاثره خلک دي، دې ته دا شی ورسوو او موږ دعاګانې والو. هغې همغه شان دي څنګه ځمکې کې هغې مال وایي، څنګه هغې جمعبندۍ کې، څنګه هغې په فرد نمبر راباسي په هغې کې مال وایي، همغه سیسټم هغې دلته هم نافظ کړی دی. ډېر زیات کرپشن روان دی، په ابتدا کې کرپشن روان دی. دا شی کنټرول کوي پرویز خان ته او ټیم دې بدل کړي، تقسیم کار ټیم دې بدل کړي. تقسیم کار ټیم کو بدل نه شو نو ډېر ښه وسایل به ته خرچ کوې، خو نوم به دې نه کېږي، بدنامي به دې کېږي. دا نوښار عوام اوس دوی کورونه ټول تباه شوي دي، دوی د عمرونو اساسي پیسې تباه شوي دي، خو دوی ته روټۍ نه میلاوېږي سرکار ته، نه دوی ته اوبه هم نه میلاوېږي. په دې روډونو باندې ډېر غټ احتجاج روان وي او دا څومره وسایل چې حکومت خرڅ کوي سرکاري افسران یې خوري. ټیم بدل کا پرویز خان ته یو هغه ټیم راواله، ایماندار ټیم راواله، محکمه ریوینیو کسان ته وواسه. یعنې دا تا دپاره بدنامۍ باعث جوړ دی. اربونو روپۍ به درته خرڅ کړي، خو تا کم موټران چې دي، تا کم نوښار عوام چې دي، هغه به درته سخت خفه شي او هغه به بل طرف ته لاړ شي. بالکل ګرانو کتونکو، دې ټایم کې د ټولو نه غټه ذمہ داري په پرویز خان باندې ده، چونکې اختیار حکومت او مشري پګړۍ هغې سره ده. نو کوم صورتحال چې مونږ ووي او د پټواریانو دا سیسټم، نو د انتظامیې سره تړلو کسانو د هغې د معمول مطابق د متاثرینو سره رویه ده. حالانکه دې سیم کې دردمندانه او عاجزانه رویه د سیلاب زدګانو سره پکار ته ډېر غټ نقصان نه تیریږي، ډېر غټ تکلیف نه تیریږي په مختلفو کیمپونو کې، په مختلفو علاقو کې. دې ټایم کې هغې تکلیف کې دي، دې تکلیف کې زړه نورم نری شي، کمزوری شي، په معمولي خبرو باندې خفګان راځي. نو د دغې وجې نه دا سیسټم د عوامو ته حواله کول پکار دی. عوامو کې مختلف سماجي ادارې شته، خپل ټیم کې ډېر دردمن خلک شته، نو چې هغې خلقو سره هغه طریقې سره خبره کوي، ډیلینګ کوي چې هغې خوشحالي هغې ته میلاویږي او سکون میلاویږي. مونږ دلته کنډر کیمپ ته راورسېدو او کنډر کیمپ دوره به کوو، وزټ به کوو، بیا به تاسو سره هغه شیر کوم. ډېره مننه. الله په امان.